بسم الله الرحمن الرحیم. نن ان شاء الله په علم الصرف دویم سبق کې مونږه ضروری خبرې اهم اصطلاحات هغه زده کوو ان شاء الله. دا ډېر ضروری دي ان شاء الله. دا په ټول کتاب کې زمونږ په کار راځي، بلکې ټول ژوند کې به زمونږ په کار راځي. ګوره جی پیش اول نمبر پیش دی. دا ګول د واو په شان شکل چې دی ته پیش وایي، مونږ په اردو کې پښتو کې ورته پیش وایو، او عرب دی ته ضمه وایي. ضمه د پیش ته په د علم الصرف والا او عرب څومره چې دي هغې پیش ته څه وایي؟ ضمه. پیش ته څه وایي؟ ضمه. یعنې په با باندې ضمه ده، په دې تا باندې ضمه ده، په سا ضمه، په جیم ضمه، په حا ضمه. ټیک شوه؟ نو دې پیش ته څه وایي؟ ضمه. پیش ته څه وایي؟ ضمه. دا پیش ضمه ده. اوس ګورئ د کوم ټکي د پاسه چې پیش وي دا ضمه وي. ضمه وګوره دلته په با د پاسه ضمه ده که نه، دلته په تا د پاسه ضمه ده. نو ګوره دې تا ته مضموم وایي. څه ورته وایي؟ مضموم وایي. دې سا ته مضموم وایي. ولې ورته مضموم وایي؟ ځکه چې د دې د پاسه ضمه ده. د با ته ولې مضموم وایي؟ ځکه چې په دې با باندې ضمه ده. د سا ته ولې مضموم وایي؟ ځکه چې په سا باندې ضمه ده. د جیم ته ولې مضموم وایي؟ ځکه چې په جیم باندې ضمه ده. دا ضمه ده او دا پوره جیم مضموم دی. ټیک شوه؟ دا حا باندې دا ضمه ده او دا پوره حا چې ده دا مضموم دی. دا په پاسه ضمه ده. دا خا ده، په دې د پاسه دا ضمه ده او دا پوره خا چې دی دې ته مضموم وایي. ولې ورته مضموم وایي؟ ځکه چې د دې د پاسه ضمه وي. د کم ټکي د پاسه چې ضمه وي نو هغې ته مضموم وایي. او ضمه څه ته وایي؟ پیش ته وایي. ضمه څه ته وایي؟ پیش ته وایي. ضمه پیش ته وایي او کم حرف د پاسه چې ضمه وي هغه ته مضموم وایي. ضمه پیش ته وایي او کم حرف کم ټکي د پاسه چې ضمه وي هغې ته څه وایي؟ مضموم وایي. ضمه چې دی که نه دې پیش ته ضمه وایي. پیش ته څه وایي؟ ضمه. او د کم حرف د پاسه چې دا ضمه وي دغه حرف ته څه وایي؟ مضموم. اوس ګورئ دویم نمبر موږ سره زبر دی. موږ ورته زبر وایو. دا شکل دی او دې ته عرب فتحه وایي. فتحه عرب ورته څه وایي؟ فتحه. ګورئ با د پاسه فتحه ده، دا د پاسه پې فتحه ده، دا فتحه ده. د تا د پاسه فتحه ده، سا د پاسه فتحه، جیم د پاسه فتحه، تر یا پورې د ټولو باندې فتحه یې ولګوه. فتحه څه ته وایي؟ زبر ته. فتحه څه ته وایي؟ زبر ته. اوس وګورئ د کوم ټکي د پاسه چې فتحه وي که نه هغې ټکي ته مفتوح وایي. څه ورته وایي؟ مفتوح. د کوم حرف د پاسه چې د دې ګوره با د پاسه فتحه ده که نه د دې با ته مفتوح وایي. د تا د پاسه فتحه ده د تا ته مفتوح وایي. د دې سا د پاسه فتحه ده نو دې بره ته فتحه وایي او د ټولې سا ته مفتوح وایي. دغه شان جیم د پاسه وګوره فتحه ده، د بره دې ته فتحه وایي او پوره جیم ته څه وایي؟ مفتوح. اوس حا د پاسه فتحه ده، دا فتحه ده او د پوره حا ته څه وایي؟ مفتوح. په دې پوه شوئ؟ پیش ته ضمه وایي او کم ټکي د پاسه چې ضمه وي هغه ته مضموم وایي. زبر ته فتحه وایي. زبر ته څه وایي؟ فتحه. وګورئ دا د شکلونه مې درته لیکلي. او چې د کم ټکي د پاسه فتحه وي هغې ته څه وایي؟ مفتوح. اوس راځئ زیر. دې ته مونږ زیر وایو. وګورئ داسې د ټکي د لاندې وي، د یو حرف د لاندې چې کم داسې اشاره غونته کې وي دې ته څه وایي؟ زیر. مونږ ورته زیر وایو. او عرب دې ته کسره وایي. کسره ورته وایي. زیر ته څه وایي؟ کسره. زیر ته څه وایي؟ کسره. اوس ګورئ د دې با د لاندې کسره ده، دا کسره ده. د تا د لاندې دا کسره ده. ټیک شوه؟ نو د زیر ته کسره وایي. زیر ته څه وایي؟ کسره. زیر ته څه وایي؟ کسره. او د کم ټکي د لاندې چې دا کسره وي که نه دې ټکي ته مکسور وایي. مکسور. د کم ټکي د لاندې چې کسره وي هغې ټکي ته څه وایي؟ مکسور. وګوره دلته با د لاندې کسره ده نو د با ته د لاندې ته کسره وایي او د پوره با ته مکسور وایي. اوس د تا د لاندې کسره ده، د لاندې د زیر ته کسره وایي او د پوره تا ته څه وایي؟ مکسور. اوس وګورئ سا ده موږ سره، د سا د لاندې دا کسره ده، دا کسره ده څه ده او دا پوره سا څه شی ده؟ مکسور. دا جیم دی، د دې د لاندې دا کسره ده او د پوره جیم ته څه وایي؟ مکسور. حا ده، د دې د لاندې کسره ده، دا کسره.
او دی پورا ح ته څه وایي مکسور دا دال دی د دې د لاندې کسره ده دا کسره ده او دی پورا دال ته څه وایي مکسور اوس پې پوهېږئ ښه پیش ته څه وایي ضمه او د کوم ټکي د پاسه چې پیش وي هغه ټکي ته څه وایي مضموم زبر ته څه وایي فتحه زبر ته څه وایي فتحه د کوم ټکي د پاسه چې فتحه وي هغه ته څه وایي مفتوح زیر ته څه وایي کسره او د کوم ټکي د لاندې چې کسره وي هغې ته څه وایي مکسور اوس راځو تنوین تنوین څه ته وایي دو زبر دو زیر دو پیش دې ته تنوین وایي دو زبر دو زیر دو پیش ته څه وایي تنوین وګورئ دا دو زیر تنوین دی دو زیر تنوین دا دو زبر تنوین دی او دا دو پیش تنوین دی او درې واڼو ته تنوین وایي ٹھیک شوه وګورئ بار پاسه دا دو زبر دو فتحې چې دي که نه دې ته تنوین وایي دو زبر تنوین د دو پیش ته دو پیش تنوین او دو زیر ته دې ته دو زیر تنوین دا قشان دې تم دی تنوین تنوین مه پېژنده دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین وایي دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین وایي اوس راځو حرکت څه ته وایي حرکت څه ته وایي زبر تم حرکت وایي زیر تم حرکت وایي پیش تم حرکت وایي نو د درې واڼو ته حرکت وایي د زبر تم حرکت وایي که زبر وي که زیر وي که پیش وي هر یو ته حرکت وایي زبر تم حرکت وایي زیر تم حرکت وایي پیش تم حرکت وایي نو ګوره دا زیر دی دې تم حرکت وایي دا پیش دی دې تم حرکت وایي پوهېږي زبر زیر پیش ته څه وایي حرکت زبر زیر پیش ته څه وایي حرکت دا ځان له دا زبر ځان له یو حرکت دی دا زیر ځان له یو حرکت دی دا پیش ځان له یو حرکت دی او درې واڼو ته څه وایي حرکات د حرکت جمع څه شی دی دا حرکت واحد دی د جمع حرکات دی حرکات نو زبر زیر پیش دا درې واڼه چې رایوځای شي دې ته حرکات وایي او صرف زبر ته حرکت وایي زیر ته حرکت وایي پیش ته حرکت وایي پوهېږي ها او بیا چې دا کم حرف د پاسه دا حرکت وي دا د فتحې ته دا فتحه حرکت دی فتحه حرکت دا کسره حرکت دی او دا ضمه حرکت دی نو ګورئ فتحې تم حرکت وایي کسرې تم حرکت وایي او ضمې تم حرکت وایي ټیک شوه اوس پې پوه شوئ که نه نو حرکت څه ته وایي زبر زیر پیش ته حرکت څه ته وایي زبر زیر پیش ته حرکت څه ته وایي زبر زیر پیش ته او د کم حرف د پاسه چې حرکت وي د کم حرف د پاسه چې حرکت وي هغې ته متحرک وایي متحرک متحرک چاته وایي چې د کم ټکي د پاسه حرکت وي او حرکت څه ته وایي زبر زیر پیش ته د زبر زیر پیش ته حرکت وایي د کم ټکي د پاسه چې حرکت وي هغه ته متحرک وایي زبر زیر پیش ته حرکت وایي د کم ټکي د پاسه چې حرکت وي هغه ته متحرک وایي زبر زیر پیش ته څه وایي حرکت او د کم ټکي د پاسه چې حرکت وي هغه ته څه وایي متحرک اوس وګورئ دا با چې دی دا متحرک ته ولې په د حرکت دی دا تا متحرک ته ولې په د دې لاندې حرکت دی دا با چې دی دا ضمې والا دا متحرک ته ولې د دې لپاسه ضمه ده حرکت دی حرکت پوهېږې نه پوهېږې او جزم یا سکون څه ته وایي دا د دال په شانتې را شکل چې دې ته جزم یا سکون وایي جزم ورته وایي یا ورته سکون وایي دا پښتو کې چې ورته غړندې وایي نو دا که غړندي ته جزم وایي یا ورته سکون وایي جزم هم ورته وایي او سکون هم ورته وایي لکه مثلا ګورئ د با د پاسه داسې جزم وي داسې دا سا د پاسه دا جزم وي د جیم د پاسه جزم وي جزم پیژنئ ورکوټي دال ته وایي ټیک شوه نو دې ته جزم هم وایي او سکون هم ورته وایي او وایي دا حرکت نه کېدل حرکت نه کېدل جزم یا سکون څه ته وایي حرکت نه کېدل لکه یا وګورئ په با باندې وګورئ په با باندې حرکت شته حرکت زبر زیر پیش ته وایي د زبر زیر پیش نه علاوه چې څه راشي دا دال غونته شکل نو دې ته حرکت نه وایي صرف زبر ته حرکت وایي زیر ته حرکت وایي پیش ته حرکت وایي جزم ته حرکت وایي نه وایي ټیک شوه نو ګورئ دا چې د کم حرف د پاسه حرکت وي دا دغه وي که نه جزم یا سکون وي د با د پاسه جزم دا جزم دی نو د بره دال غونته کې شکل ته جزم وایي او د پوره دال ته با ته ساکن وایي با ته ساکن ولې وایي چې په د جزم دی
د تا د پاسه دا جزم یا سکون دی جزم یا سکون ٹھیک شو او د پورا تا ته څه وایي ساکن چې د کوم ټکي د پاسه جزم وي که نه هغې ته ساکن وایي وګوره تا با د پاسه جزم دی دې ته ساکن وایي تا د پاسه جزم دی دې ته ساکن وایي سا د پاسه جزم دی دې ته ساکن وایي دا جیم ساکن دی ولې د پاسه جزم دی دا ح ساکن دی ولې د پاسه جزم دی دا خ ساکن دی ولې د پاسه جزم دی دا دال ساکن دی ولې د پاسه جزم دی دا زال ساکن دی ولې د پاسه جزم دی جو کوم حرف د پاسه چې جزم وي هغه ته ساکن وایي ساکن مو پېژنده چې د کوم ټکي د پاسه جزم وي هغه ته څه وایي هغه پوره ټکي ته وګوره دا تا ساکن ده دا جیم ساکن دا ح ساکن دا خ ساکن دا دال ساکن دا زال ساکن اوس هم پېژنده اوس راځي شد یا تشدید شد هم ورته وایي تشدید هم ورته وایي او شکل یې دا دی دا الټه تین په شان الټه تین په شان دې شکل ته شد یا تشدید وایي شد یا تشدید هم وپېژنده دا الټه شکل چې وي د دې مطلب دا دی یو حرف دوه ځل ویل د شد مطلب څه دی معنا څه تعریف څه دی یو حرف دوه ځل ویل یو ځل ساکن او په دویم ځل متحرک ویل یو ځل ساکن او په دویم ځل متحرک ویل یو حرف دوه ځل ویل یو ځل ساکن او په دویم ځل متحرک ویل متحرک څه ته وایي چې په کوم حرف باندې حرکت وي زبر زیر پیش وي متحرک څه ته وایي چې په کوم حرف باندې زبر زیر پیش وي اوس وګورئ دا با ده په دې با باندې دا با باندې شد دی با مشدد مطلب دا دی چې دا با دوه ځل ده وګوره دا با چې ده دا دوه ځل ده څه شی ده دا با دوه ځل ده اول ځل ساکن یعنی جزم به پې وي او دویم ځل به متحرک وي یا به پې زبر یا به زیر یا پیش وي لکه مثلا ګورئ ابا دا ابا اصل کې دی اب او با اب او با نو دا با دوه دي که نه دوه باګانې دي که نه نو د دې نه یو جوړه کړي او د پاسه پې دا شد ولګوي او دا بیا دوه ځل ویلی کېږي اب با نو دقه شانتې به دا هم اوس ویلی کېږي ابا ټیک شوه نو شد مو پېژنده او چې د کوم ټکي د پاسه شد وي هغه ته مشدد وایي اوس دا د پاسه چې دی د ته شد یا تشدید وایي که نه او د با ته مشدد وایي با ته څه وایي مشدد چاته وایي چې د کوم ټکي د پاسه شد وي اوس با د پاسه شد دی نو با ته مشدد وایي د سا د پاسه شد کا نو دې سا ته مشدد وایي د جیم د پاسه شد کا د جیم ته مشدد وایي د بره ته شد وایي یا تشدید او د پوره جیم ته مشدد وایي مشدد چاته وایي چې د کوم ټکي د پاسه شد وي پوه شوې